الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو مخکې ورځو کې د قبر متعلق خبرې وشولې نو نن د حشر متعلق قرآن و حدیث کې الله تبارک و تعالی څه فرمایلی دي مختصرا هغه ذکر کوو. دویمه شپېلې چې کله وویلی شي نو بیا به د ټول خلک قبرونه نه راوچت شي په داسې حال کې به وي څه په خپو کې به چپل نه وي په بدن باندې به کپړې نه وي غیر سنته به وي سنتې به نه وي لکه څرنګه ابتدا کې بچې پیدا کېږي داسې طریقې سره به دوی وي دوی به بیا جمع کولی کېږي میدان محشر کې. میدان محشر دا به په کوم ځای کې وي دا به سرزمین شام باندې وي. شام کومه علاقه ده شام کومه ځمکه ده په دې ځای کې به د ټول خلک هغه راجمع کېږي. سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دي یحشر الناس یوم القیامة علی ارض بیضاء جمع کول کېږي به خلک په ورځ د قیامت کې په سپینې ځمکې باندې عفرا سروالی طرف ته به دغه ځمکه مایله وي. عفرا هغه رنګ ته یې لګېږي سپینوالي ته هغه سروالی طرف ته مایله وي. داسې طریقې سره سپینه ځمکه خو سروالی طرف ته به مایله وي. كقرصة نقي نبی علیہ السلام د ځمکې تشبیه ورکړې ده لکه وړو ولا میدی ولا چڼکړې شوي کم وړه وي هغوی نه کم چپاتی پوښ شي وي دې په شانتې به دغه ځمکه وي یعنې ګولایي به هم دې طریقې سره وي او دغه کومه ځمکه ده دا به داسې وي لکه روټۍ نو د کم خلک دي هغه به دغه ټوکړې رشوکوي او خوري به دا به د دوی خوراک وي. په دې ځای کې به دوی ټول راجمع وي خو د ځمکه به داسې ځمکه وي لیس فی علم لاحد په دې کې بس نشان نه وي چا دپاره یعنې تعمیر به نه وي ورکې همواره ځمکه به وي دې ته به د ټول خلک راجمع کولی کېږي. د بل روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها د عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما نبی علیہ السلام نے اوریدلی دی فرمایلی یحشر الناس یوم القیامه جمع کول کېږي به خلک په ورځ د قیامت کې هو حفاتن خپیب له خپو کې به سنې پیر خمنډي بوي اوراتن بربند بوي غرلا غیر مختون به سنتی به نه وي شوي بربند بوي. عائشہ فرمائی اما عائشہ قلت اما عرض کے لئے رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض نارینه او زنانه ټول هم داسې وي راجمع میدان محشر کې بیا خو بعضو ته ګوري زنانه به نارینهو ته نارینه به زنانهو ته ګوري بربند به وي. فقال نبی علیہ السلام عجیب جمله ورته فرمایله ویا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض دا معامله ډیره سخت دی دا حالت ډیره سخت وي د دینه چې یو کس بل تسترګي وړي دې طرف ته سره چا دیان نه وي هر سړی په خپل خلو کې ډوبي زما سره به الله سم معامله کوي. که تاسو خیال کړی وي کور کې څه کله مړی وشي نو بعضې وخت کې ډېرې خبرې سړي نه هیر شي د تپوس ورنه وکړي څه ما ته د جواب نه وکړه یاره بس په خپل غم هم بلکل پته راته ونه لګېدله چې تا ته ما ټلیفون کړی وی تا ته ما اطلاع کړې وی د کله سړي باندې سخته شي سخته خوا کې به کس ورسره وي هغه به ورته نه کتلی کېږي خوا کې به شی ورسره وي روان به وي همداسې یو په هغه دیوال باندې ویر شي پته نه دماغ به کار نه کوي ډېر هولناکۍ په وجې عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام فرمایل الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض معامله ډېره سخت وي حالات ډېر سخت وي د دینه چې بعضې کسان بعضو ته دې طرف ته به چا دیان کېږي او دومره سخت هولناکۍ به وي دومره سخت دهشت به وي. ابو هريره سے روایت تا روایت کی نبی علیہ السلام نے قال نبی علیہ السلام فرمایلی دی ویلقى ابراهيم اباه آزر ابراهيم علیہ السلام په میدان محشر کې خپل پلار سره آزر سره به میلاو شي
یوم القیامه یو علی وجهه او علی وجه آزر قطره وخبره د ابراهیم علیه السلام په پلار آزر باندې د په مخ باندې به تورواله وي د ډېر دهشت په وجه باندې د ډېرې سختی په وجه مخ رنګ به تک تور وي که تاسو خیال کړئ چې کوم سړی په تکلیف کې وي یا ډېر بیمار وي یا ډېر تکلیف مصیبت کې گرفتار وي رنګ یکدم یې څو ورځې کې متغیر شي تک تور مخې وغېږي په دې مخ د آزر باندې به تورواله وي وغبره او غبار به وي غبارالود چهره به وي فیقول له ابراهیم څخه کله پلار وګوري دا تکلیف وګوري ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي الم اقل لك لا تعصني ما ته پلار دا نه ویل چې ما نه فرمانی مکوه ما څو کړه ته ته ویل بار بار ما ته چې ما نه فرمانی مکوه فیقول له ابوه پلار ورته وایي بچی ته ابراهیم ته ولا عصیکا افلیوم لا عصیکا وینن رزي ګوري چې تا نه فرمانی نه کوم زه تا نه فرمانی نه کوم او څه طریقه برابر کماتا فیقول ابراهیم علیہ السلام با اللہ تا درخواست کی یا ربی انک وعدتنی اے خدای تا ما سره وعده کړی وا الله تخزینی یوم یبعثون چتب ما نه رسوا کوي په هغه ورځ کې ذکر خلق هغه قبرونه روچت کړل شي تب ما نه رسوا کوي الله فای خزي اخذ من ابي الابعد بدینه بغټه رسوي بلسوي سز خپل پلان ګوره مې تا رحمت نه ډیر لری ده دینه غټه رسوي څه ده بچې څه پلار په تکلیف کې وګوري نو بچې به سیدل نشي کوشش هم دای څه بچې څه طریقې زی د پلار د تکلیف نو بسم یو ځکه هم کدو یو بچې غبنه د پنسي فیصله وشولا مور ته پته ولګیدل چې ما بچی باندې پنسي فیصله وشولا ونن بغه پنسي کیږي ادر دغه تلاړه عدالت تلاړه جج د مخ ته شولا وزر غلیم فریاد کوم څه فریاد ما یو ارمان پورا کا جج ورته وی ز خوري څه ارمان دی تا ویتای ما بچی باندې پنسي فیصله کړی دا ما ارمان دادا ما ته بچې صرف دومره راکړه صرف یو غاړه ور سره ملاو کوم خپل غی کې راجوخ کوم خپل سینې سره ولګوم بس هغه ډیر کوشش وکړلو چې دا منظر ډیر سخت منظر د بچې مور بچی سره ملويږي نو هغه ډیر کوشش وکړلو چې د مور مو منه کو نه منه کېدله عدالت نه وزم څو پرې چې د بچې تاسو ما سره ملاو کړی نه یا هغه ټیم کې جج ولګیدلو حکم یې وکړلو وی دغه بچی او تراولې بچی څخه راوستلو مور څخه بچی سره ملاو شورا او په هغه ټیم کې مور کم فریاد وکړلو بچی کم فریاد وکړلو داسې فریاد داسې ژړا څنګه جج ټینګ نشولو جستر کو نه اوخي او بيدلیا هغه په ژړا شولو او ظاهر خبره ده قانون وړوندوي هغه چا باندې ترس نه کوي او چا باندې هغه رحم نه کوي دې دوی نه هغه بچی پنسي شولو نو مور پلار خپل بچی په تکلیف کې وګوري دا نشي برداشت کولای بچی خپل مور پلار په تکلیف کې وګوري بچی څه بچی وي دا نشي برداشت کولای ابراهيم عليه السلام الله ته درخواست وکړي چې خدای ته ما سره وعده کړی و چې زه به تا نه رسوا کوم نو دینه غټه رسوي صد زما پلار اته د رحمت نه ډیر لري دا الابعد ده فیقول الله تعالی الله ورته فرمای انی حرمت الجنه علی الکافرین ما فیصله دادا چې جنت ما په کافرانو باندې حرام کړی دا ثم یقال به ویل شي ابراهیم ته انظر ما تحت رجلیک اذا لك خپوت سترګې وګړو لاندې فینظر نخپوت سترګې وګړي فاذا هو بزیخ متلطخ نو یو لړم به وګوري څنګه به د سوبي کې او خاورو کې هغه به خلط ملتوي نو لړم بور نه جوړي د دې په شکل کې به د پلار نه جوړ شي فیوخذ بقوائمه ويخبو کې بیرونی ولې شي فیلقى فی النار جهنم ته بواچولې شي ورځ قیامت کې حشر په میدان کې به دا خبرې نشته چې مثال تو زدي دنیا نه بيدینه لاړه لکته د نبی بلار همي به هغه ځکه اخلاص نشته کما فیصله دا الله دا هغه فیصله به هو کر رہےگا بل روایت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ولا فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما نبی علیہ السلام نے اوریدلی دی تدن الشمس یوم القیامت من الخلق میدان محشر کې بدغه میرستر ګنمر دا به نزدیک لري شي مخلوق سره څومره حتی تكون منهم كمقدار میل ودمر نزدیک شي لکه یو میل په مقدار باندې د ګنمر دا به خلکو باندې رخصت شي فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق ټول خلق دا به د خپل اعمالو په مقدار باندې په خپل خلو کې ډوبي فمن من يكون الى كعبيه بعضی بداسي وي صدقه کما خلا ده د خپل خلو نه ډیر لري ده الابعد ده فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه بعضی بداسي وي صدقه کما خلا ده د خپل اعمالو په مقدار باندې په خپل خلو کې ډوبي فمنهم من يكون الى كعبيه بعضی بداسي وي صدقه کما خلا ده
دغه خلا بل روایت کې رسی مخکې روایت ته وی خلکو نه به خلا وبېږي وی او یا کزه به د خلا او زمکه کې نه نوځي هغه به وجود هم د زمکه د پاسه به دغه خلا دومره زیاته به دنیا وبېږي زمکه د پاسه بشي بعضی کسان بداسي وي من يكون الى كعبيه گیټو پوری ګټنو د خنګرو پوری بد د خلا راوچته وي امنو من يكون الى ركبته بعضی بداسي س ګټنو پوری په خلو کې ډوبي امنو من يكون الى حقوي بعضی بداسي سملا پوری په خلو کې ډوبي امنهم من يلجمهم العرق الجاما بعضی ور کې داسي وي سدي خلو به دوی ته لګام اچولې وي اشار رسول الله صلی الله علیه وسلم بيديه الى فيه نبی علیہ السلام اشاره خله مبارک ته الله ودیږي پر خلق خلو کې ډوبي بازي کسان بداسي ډېر hebatnak وخت وي ډېر دهشت ول وخت وي الله دغه حالات مونږ تاسو ټول باندې آسان کیه یو بل روایت کې رضی نبی علیہ السلام فرمای د ابو هريره سے روایت ته فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد يموت نبی علیہ السلام فرمای وکم انسان هم سو وفات شي الا ندم هغه بخمانوي میدان محشر کې به هر یو سره خپمانوي هر یو سره بخمانوي قالوا صحابه ورس کلو مان دامتو یا رسول الله ودا څخ پمانتیا به په دوی باندې دی په څه باندې خمانوي دا ټول خلق قال نبی علیہ السلام به فرمایل ان کان محسنا وکدا غسه دنیا کې نیک انسانو ندم الله یکون ازداد بدیبا خیمان بدی بندی وی ما دا کم نیک عمل کړی دا ما خو دا کم نیک عمل کړی دا کاش سما یو سکند هم ځای کړی نه وای کم خوب ما کړی دا خوب کوم ما ټیم تیر شوی د دې کې ما عبادت کړی وای دا کم دکان ما کړی دا ما کار سم دکان کولو تقریبا 14 غنټې 13 غنټې خو کم بم کولو دور پیسې بم غټلې چې ما گزاره کېدل ما د بچو گزاره کېدل ما ته څه ضرورت و چې دغه ما بکیا ټیم ما په دکاندارۍ کې ما په ملازمت کې یا مثال ته دنیا په بل کار کې ما ځای کړی دا کاش دا وخت ما ځای کړی نه نور ایمان نور اعمال ما کړی وي دا نیک سره به پدی به تخمیمانوي وان کان مسیئا او کدا غسړې بدکار وي ندم الله یکون نزا دی بخمیمان پدی بندي وي سما کار سو سما دا بد اعمال کول دی بد اعمال نه زو تم ویل نه ما دا الله د حکمونو خلاف ورزي کوله دی الله د حکمونو خلاف ورزي نه زویل نه وته ما دا نبی علیہ السلام طریقو خلاف ورزي کوله ما کار سکارو سد نبی علیہ السلام طریقو خلاف ورزي ما کوله دین زو تل مولنا پدی بخمیمان وي کتاب کې مې واقعیا کتله خضر علیہ السلام متعلق رسی والله اعلم ودي سره کسان سره دنیا بالکل اخیری کونه ته ورسیدلو هغه ځکه تیار و خضر علیہ السلام خپل مرګرو ته ویل ودي ځکه تاسو نه ناوځي هغه تیاری کې څه شین پرته دي څه چار واخستل هغه مخپیمانه وي او چا سره وانه خستل هغه مخپیمانه وي نو کسان نه وتلنه نو غزه کې تیارو پاته نه لګیدله هر سړي سره خپل تو شادان او ټوکري ور سره و ځنه کسانو ویل وی کرا واخلم خیمانه او کروان نخلم خیمانه نو څه کار ده سمونږ رخلو نه رخلو ځنه کسانو ویل وی خیر دې خپل وس مطابق نه واخله که خیمانه کې خبره نه ده نغه ولګیدله هغه سامان رجم کول او ټوکري کې بیا چول بار سره وتل رڼا شولا چا سنور خسي هغه پتا نه و چا سره خسي هغه څه کله وکتل نو ډېری قیمتي ملغلری وي ډېری قیمتي هيري وي ملغلری وي نو چا سره وی خسي هغه خیمان په دې باندې زمون کار څه دغه ملغلری مونږ راخسي په کار دې زمونږ هم راخسي وي اب دې خیمان او چا سره خسي خیمان په دې باندې ځنیمه ټوکري مرخص دي دا په کار دا ودا کوم ټوکري ودا خو خټه کړیو چې جیبونه امدارنګ له سونه دا ټول مور ټک کړی وو دې طریقې سره موږ راوتلی وي دغه مثال په ورځ د قیامت کې دخل کوي چا چې نیک اعمال کړی دي هغه په دې باندې خیمان وي چې خدای دا کم ویلي کړی دي موږ زیاته ول نه او چا چې نیک عمل نه کوي هغه خیمان په دې باندې زمون کار څه زمون د نافرمانی کوله الله نافرمانی مکوله امدانګه د نبی علی السلام نافرمانی مکوله موږ نیک عمل ولې نه کول دي ګناهونه موږ ولې نه وته هغه په دې باندې خیمان وي بل روایت هم د ابو هريره صاحب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف په ورځ د قیامت کې به خلک جمع کول کېږي په درې قسمونو کې درې قسمه وي صنفا مشاتن ځنه خلک به داسې قبرونه روچي شي هغه په خپل باندې رواني پیدل روان وي بدا به ګناهګار مؤمنان وي وصنفا ركبانا او بعضی کا یو جماعت بداسي وي هغه په سورلې باندې پوخانو باندې پاسونو باندې بوي
وسن دا انبیاء علیهم السلام اندانه کې کوم نیک خلک وي اولیاء وي اتقیاء وي هغه وي وصنفا علی وجوههم او بدریم قسم هغه خلک وي څنګه په خپل مخونو باندې رواني خپې به اوچتي وي او په مخونو باندې به تاسو خوېږي ملائکه به ورپسې وي دا به رکش کوي قیل یا رسول الله تپوسو شو یا رسول الله وکيف يمشون على وجوههم دا خلک په مخونو باندې څنګه مزل کوي خلک په خپو باندې مزل کوي مخ باندې څنګه مزل کوي قال نبی علیہ السلام فرمایل ان الذي يمشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم کم ذات په دې باندې قادر ده چې داخله کې په خپل باندې روان کړی دي هغه ذات په دې باندې قادر ده چې داخله په مخونو باندې روان کیه نبی علیہ السلام فرمایل دوی به داسې په مخونو باندې خوېږي اما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك دا کوم خلک دی په مخونو باندې بخوېږي او داسې روان بوي وي دوی په خپل مخونو سره اوچت زینه بم ځان ساتي کوم ازغي زغینو بم ځان ساتي دې طریقې سره روان وي اذا خلک سکلا قبرون نه روچت شي او میدان محشر طرف روان وي نو دوی پسې بیا یو ور روان شي ور روان شي دا ټول خلک په میدان محشر ته سرزمین شام ته جمع کوي وي دا ور بداسي وي ډیر برحمه ور بنوي کم ځای کې دوی ستړي شي قیلوله کوي لکه آرام کوي ورېځي ته د غورم هغه ځای کې قیلوله ور سره وکړي په مخې ته مزل کوي شپه ور باندې راشي کم ځای کې دوی شپې کوي نو هغه شپې ته هم دوی ودرېږي شپه کوي او ور د دې ځای کې ولاړ وي دې طریقې سره دغه ور پسې وي تر دې پورې دغه ټول خلک میدان محشر ته جمع کړي زما عزتمندو ډېر سخت حالات مخې ته روان دي الله د مو تاسو ټولو ته داسې اعمالو توفیق نصیب کړي چې د څومره مرحلې مو تاسو ته روانې دي دغه مرحلې الله په فضل سره او په نیکو اعمالو سره موږ ته اساني کړي الله د مو تاسو ټولو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړئ الله د څه زموږ ته قبول او منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي څومره خلک رغلي دي نه خلک رسي او بعضي خلک خدا سي دي ساون نه ونه تر اوسه پر یو ورځ هم درسي حدیث ورنه پاتې نه ده الله د دوی دغه عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله تعالی حدیث الله شتلو د پر روزانه دوی رسي الله څه سي اوریدلې په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دغه درسي حدیث مو تاسو ټولو لپاره د ژوندۍ د بدلیدو ذریعہ وګرځي الله کوم ګناهونه شوي دغه ګناهونه متماف کړي الله ما بقیه ژوندۍ اطاعت عبادت اطاعت حکمونو د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق متا تاسو ته څومره اوریدونکو دي هغه ته بلکې پوره امت مسلمه د پر الله ذریعہ وګرځولې کې الله مو ګناهونه معاف کړي والدینو ګناهونه معاف کړي محقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګناهونه معاف کړي اے الله مو تاسو څومره حقداران وفات دي مردگان اسلام وفات ټولو ته بخنه وکړي لوی خدای برکتونه ولا میاشتو ډیر په منډه باندې لاړه پویم نشولو ها 15 ورځې تیرې شولې الله یې عبادت هم نه دا کړي کوم عبادت مکړه دا ټوټه ګوټه لایق د قبلې دون ده الله ته په خپل فضل قبول او منظور کړي الله کم تزي وخت شوی دا الله هغه تزي وخت امر ته په عبادت باندې بدل کړي الله جهنم نه مو آزاد کړي الله جهنم نه مو آزاد کړي الله جهنم نه مو آزاد کړي ټول امت مسلمه جهنم نه آزاد کړي الله مو ټول نه راضي شي مو تاسو حقداران او فاطمه مردگان اسلام ټول ته بخنه وکي کم بیماران دي الله غوي د صحتونه نصیب کړي والده صاحب بیمار ده الله صحت نصیب کړي ټول بیمارانو ته الله صحتونه نصیب کړي الله مو ټول نه راضي شي او فید امر ان الله بصیر بالعباد